ویډیو کټ شوله، معافي غواړم. نوح علیه السلام ته الله پاک وویل چې ته کښتۍ جوړه کړه او زه به در سره په هغې کې امداد وکړم. د نوح علیه السلام کوم قوم چې وو هغو به راتلل او په دې کې به غول کول، خندنې به پسې کولې چې عذاب به راشي، موږ به دې جوګي غر ته وخېجو، یو کار به وکړو بل کار به وکړو. نو الله پې داسې عذاب راوستو چې نس او نابود شو. چې د فرعون چې د نوح علیه السلام خپل زوی پکې و چې هغه هم پکې غرق شو. څه وجه چې د خندنۍ پسې کولې. نو مهرباني وکړئ ځان د دې خندنو نه وساتئ. او دویم هغه قوم و چې هغو توبه وویستله، نو الله پاک هغو ته نجات حاصل کو، نازل شوی عذاب ته الله واپس کو چې قوم د یونس علیه السلام چې ښه ورته الله ویل چې ته د دې قوم نه وځه، الله پاک په دې عذاب راولي. هغه ترې ووتو، قوم ته چې څنګه پته ولګېده چې نبي د قوم نه ووتو اوس عذاب راځي، هغو ټول توبه باندې شو، توبه یې وویستله او الله پاک ورته هغه عذاب ته الله پاک منع کو. نورونو زه دا خبره کول غواړم چې مهرباني وکئ ځان د دې خندنو نه وساتئ. عذاب راغلی دی د الله. په دې کې بعضې کسانو ته یو لاره خوشخبري هم ده. خوشخبري ورته زه په دې ویمه چې کوم مسلمانانو چې هغه د بېحیا ښځو نه تنګ وو، که مخلق ښځو به چې نارې والې چې زما جسم زما مرضي، هغه ښځې نن په کورونو کې په پرده کې ناستې دي، بار ته راوتی نه شي، ځان سره یره کې دي چې څه وکړو. کم کسانو به چې د دې سپورټ کوو، کم انګریزانو به چې لباس نه اچوه، هغو ځان ته داسې لباس اچولی دی چې بغیر د مخ نه ته بل ځای نه شي لیدلی. څه وجې نه؟ د کرونا د وجې نه. بېحیایي اډې بندې شوې، فضول مجلسونه بند شو. کم کسانو به چې فلمونه کتل، کم کسانو به چې لغړ تصویران شیر کول، هغه کسانو هم نن مفتیان جوړ شوي دي. مهرباني وکئ دا ویډیو شیر کړئ تر اخره پورې. السلام.